بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته دا پته شته چې قوم لوط الله پاک په څه شي باندې تبا کړو؟ آکه درمنه الله پاک په ور کې بزی باندې تبا کړو چې د شزینا په ځای ودی خپل خواهشات د نرینا نه پیرا کول. الله پاک په دې باندې 15 قسمه عذاب راوست. د مولانا طارق جمیل سے بیان مطابق دا 15 قسمه عذاب الله پاک په چایا نه دروستا. فرعون چې ډېر سخت کافر و د خدای دوا کړی و، الله پاک څه پوکړل په به شي خالي غرق او په دې باندې زلزلہ مزکا الله پاک وړولا کونی پر وراول. اغه نه بعد ادي چې پکیم زوی ش الله پاک غر کړی دی کنه ایسا په اغه زوی باندې چې کیمه بووی لړی دي دمرا سوې بدی چې هغه ته وی چې زم دي سارا ورچری کنه انسان هغه وی چې په 10 منټ په اغه د وجود باندې د سوي چې دنه ارخیږي او زم دي سارا پاسه پټ کې دای نشي دمرا سوې بدی دا ویل چې دا حال به حیا دغه خپل خواهشات د نرینا نه پیرا کول. نن وخت شاده سه خلق ستا چې هغه خپل خواهشات د شزه په ځای د نرینا نه پیرا کوي او دغه عزت منه ډېر سخت عذاب د الله پاک ډېر سخت په خفه کیږي. هغه خلق چې په داسې مبتلا دي دا فورا د دخشینه تباو بوسیه کني یو داسې واخر روان ده چې دنیا شو الله پاک ته مهلت در کړی هو یو ټیم شوی دخشي پښتنه ده نه کوي به وادو کا چاته سترګ نه شغړاوي وزنه حلقه ته د مو عزت منه الله پاک په دنیا شابه وشکرا کی چې کیم ډېر بلیاره شوی وی کنه و ډېر دلیاره نه هتو الله پاک یو ټیم را سره ډیل ور کوي خو به چکلر ځکوي دا به د سر ځکوي چې به د سمول نه ای سمبول زون سمبولول به وینا. نو دا یو گزارش مې کو چې دا الله پاک د قوم لوط واقعیا میسته پر دغه د پر بیان کړی ته چې دغه نه حلق عبرت واخلي چې دا سنې چې قوم لوط په لیار باندې سیک لوټ شي به د ایغه د انجام مینه کسرنګ چې قوم لوط سره الله پاک کړی دا خو چا سترګې دي د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د سترګې دي چې الله پاک په میر باندې عذاب نه راولي کني په ایغه نه زیات ګناهونه په دنن واخشه امت لګیا دا وکړي. مشتو سنه اجازه غوړي د الله په امان.